په دې خبره باندې ځان پوکې چې زمونږ او تاسو د دین اسلام دا کامل مکمل دی. ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم، تاسو ته می دین کامل کړی دی. دې کې مونږ او تاسو ته دا اجازت او اختیار نشته چې مونږ د ځان د ثواب کارونه جوړ کو. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، چې الله او د الله د رسول یو فیصله شوی دا داغه نرستو د یو کار متعلق اچاته اختیار نشتا. نن المیاو افسوس دادی چې په هر میاش کې خلکو د ځان خرافات، رسمونه، رواجونه، بدعات رایج کړي دي. او بیا افسوس د افسوس دادی چې ډیر خلک شتا، مدرسو والا شتا، علما شتا، خو هغه په خپل باندې تالی لګیدلی رد منکر نه کوي. کله چې د نارواو د منکرات رد نکېږي نو بیا خلک اغسیز د ثواب غني. د علماو د صلحاو ذمہ داری دا چې خلکو ته د بيدینه سيزونه د هغه تردید هغه کی د هغه مذمتونه د هغه بد بیان کی. دا کوم میاش کې روانه ده دې ته ویل کېږي ماه ربيع الاول. د ربيع الاول میاش د نن 20-25 سال مخ کې بعد پدې میاش کې خلکو بارفات مناولو، 12 وفات، چې د دې ربيع الاول په 12 تاریخ نبی عليه السلام وفات شوه دی. اوس د 100 کال بعد هغه 12 وفات ته ختم شو. پدې کې میلاد النبی مناول شروع کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا فرمایلی دي چې اخترونه دو دي، یو عید الفطر دی او یو عید الاضحی دا. وړو کې اختر او د قربانو اختر، خلکو پکې درې اخترم مناول شروع کړ. وې دا موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پیدایش باندې خوشحالي کوو. نو د نبی علیہ السلام په پیدایش باندې خوشحالي منه نه ده، خود دې د پاره صرف د ربيع الاول میاش یا د ربيع الاول 12 تاریخ خاص کوله دا ناروا دي. د نبی علیہ السلام دنیا ته راتلل دا سبب د برکتونو، سبب د رحمتونو، سبب د ډیرو خوشحالو. د نبی علیہ السلام په پیدایش باندې خوشحالي هر لمحه، هر ورځ، هر هفته، هر میاش مناول پکار دي. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کمیشن او پروګرام دنیا ته راوړل دي نو هغه اپناول پکار دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ولادت پدې باندې خوشحالي مناول او د دې لپاره د 12 ربيع الاول تخصیص کول دا داسې یو کار دی. دې د لپاره نن بعضی علاقو کې چاندي کیږي، دې رز باندې بیا خلک الواغان پخې، څوک خیراتونه کوي، دیګونه باندې کړي، او اوس پکې بعضی علاقو کې ګډاګانی او باجی پکې والی کیږي او لوی دوم دام سره دا مناوي. دا د نبی علیہ السلام په زمانہ کې نو. د نبی علیہ السلام 63 ساله زندگی کې عید میلاد النبی چانو منو کړي. بیا د خلفای راشدینو په دور کې نه دی منو شوی، د امیر معاویه رضی الله عنه په دور کې نه دی منو شوی، بیا ورپسې د تابعینو په زمانه کې دا نه دی منو شوی. دا په صدې کې مظفر الدین ابن اربل کوکری دا یو ظالم بادشاہ وو، دا د په دور کې شروع شو. نو دا بدعت دی، په دې رز باندې خیراتونه کول، دا په سرکاري سطح مناول، په سکولونو کالجونو کې مناول میلاد النبی او د دې پر رز باندې اختر عید. نو دا د دې نزان ساتل پکار دي. او نن افسوس داري چې ته چاته صحیح خبره وکي وې دا وګور دا هم د پیغمبر سره مینه ده، ګیره د اسرائیل ده، ساده پیغمبر سره مینه ده. دغه بدعت خرافاتو کې وردن نه ستاره پیغمبر سره مینه ده. دغه د شریعت خلاف کارونو کې مبتلا
د مړو ماخامونه خوري، جمعو کې شرکت کې، قبرونه پخې. ته دا زماره پیغمبر سره مینه ده، زه عید میلاد النبی مناوم. نو عید میلاد النبی مناول دا بيدینی ده، د شریعت خلاف دی. بیا چې کوم خلک ثواب غړي نو دا بدعت دی، او بدعت په کفر شرک پسې دویم نمبر دا جرم او ګناه ده. نو مسلمانانو ته دین اجتناب پکار دی، او دا کمپین چلول پکار دی په خپل کورونو کې هم، په خپل یارانو دوستانو کې هم، په سوشل میډیا باندې هم، چې مسلمانان ځان د دې بدعت نه وساتي. د نبی رسول سلام سره مینا محبت دا هر وخت پکار ده. دا نه چې صرف پر ربیع الاول کې او په دې ورځ باندې عید میلاد النبی مبارک او عید میلاد النبی مبارک او مبارکې شروع شوي، الګا بیا پکې د دې منظم شروع کا، د دې اختر سوره کا ته مونږ د عید میلاد النبی. نو دې کې ډیر زیات احتیاط پکار دی.